زما وروڼو دا د شعبان میاشت د شب قدر میاشت ورته وایي او دې ته دا د شب قدر میاشت زمونږ د پښتنو په نوم ویل کېږي شب قدر. زموږ علما لیکي وي دې کې یوه شپه ده 15مه شپه چې هغې ته د شب قدر شپه وایي او هغې شپې ته زمونږ خلک شب برات هم وایي. دا شب قدر ورته ولې وایي؟ علماو لیکلي دي د احادیثو په رڼا کې چې په دغه شپه باندې الله پاک د هر انسان د یو کال تقدیرات چې دی به د راتلونکي کال کې څه کوي څه به خوري کوم ځای به ګرځي څنګه به ژوند تېروي تر د بل کاله پورې که دی جمدی پاتې شي دا خدای پاک د دنیا فرشتو ته وایي دا ولیکې دا اسمان فرشتو ته وایي ولیکې. نو هغوی د دغه شپې نه دا لیکل شروع کي او د هر انسان چې څه تقدیر دی دا ټول ولیکي او په رمضان کې چې کم بیا لیلة القدر دی هغې ته هم د قدر شپه وایي د دنیا فرشتو ته یې حواله کړي دا ځکه ورته لیلة القدر وایي شب قدر ورته مونږ وایي. او شب برات ورته ولې وایي؟ علما لیکلي دي چې څوک په دې شپه الله ته عبادت وکړي نو الله پاک هغه له د دوزخ نه او د خپلو عذابونو نه براءت او د بری کېدو فیصله او اعلان کوي. وروڼو په دې کې څه احادیث شته دا نه چې نشته. مشکات شریف کې ابن ماجه کې امام بیهقي په خپل کتاب شعب الایمان کې په مسند د احمد کې دا څلور خو درته ما یاد کړل نور هم ډېر کتابونه دي په هغې کې د دې شپې په فضیلت کې احادیث راغلي دي اگر چې په بعض روایاتو کې خبرې شته زموږ طالبان او زموږ عالمان پکې خبرې کوي چې دا ضعیف روایات دي لیکن زموږ د علما او د محدثینو هغوی دا فیصله کړې د اجله او فقهاو چې د ضعف د ضعیفوالي ډېرې مرتبې دي دا په هغه مرتبه کې نه دي چې په دې باندې د عمل سړی نه کوي که ویې کړه نو ګناه ده او د دې د ضعف د کثرت دی به طالبان ورته وایي د کثرت روات ورته وایي او د کثرت اسانید ورته وایي د هغې د وجې نه درجې د حسن ته رسېدلي بل دا فضیلت هم دی نو فضیلت کې که کمزورې روایت باندې عمل وشي نو کولی شي. خیر هغه د طالبانو خبرې پکې نه کوه مونږ په بخاري ترمذي کې بیا کوو. حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې یو ځل هغه شپه وه چې د حضور پاک ما سره شپه وه یعنې زما نمبر و نو پیغمبر علیه السلام مبارک چې د شپې راویښه شوم په خپل بستر نو زه ورپسې ووتم ګرځېدم ورپسې حتی په یو روایت کې داسې هم راغلی دي چې زه ورپسې ګرځېدم نو حضرت فاطمې کره لاړم حضرت علي مې راویښ کړه چې حضور پاک نشته خدای خبر چې چېرته تللی دی به پرې یارېدل ځکه په مدینه منوره کې منافقین هم ډېر یهودیان هم ډېر وی روان شو نبي علیه السلام پسې چې دی چېرته تللی دی نو د بقي مقبره ده پکې د مدینې منورې زوړ قبرستان دی او تقریبا 10,000 صحابه کرام پکې دفن دي هغه مقبره وه په هغې کې یو قسم شاړ بوټي او ځنګلي پخوا نو هلته حضور پاک د شپې تللی دی ورپسې لاړ ورسېده او که ته وایې چې دوی څنګه لار معلومه کړه او حضور پاک پسې ورسېدل نو په مشکات شریف کې حدیث موجود دی د معجزاتو په باب کې هغې کې لیکلي دي چې حضور پاک به په یو لار تیر شو د هغه د خولې مبارکې نه به یو خاصه خوشبویي په هغه لاره پاتې کېده خولۍ خوشبویه نو چې کم د حضور پاک نږدې ملګري او نږدې صحابه و نو هغوی ته به پته وه چې دا خوشبویي چې په دې لاره کې خوره ده دا د چا خوشبویي ده دا د حضور پاک د مبارکې خولې خوشبو ده نو په هغې به ورپسې تلل نو ځان به ځای ته رسو. د دې ډېر زیات روایت دی موږ سره چې صحابه به حضور پاک په دې معلومه و چې په دې لار تللی دی په هغه لاره کې به یو خاصه خوشبویي پاتې کېده د خولې مبارکې نه به یې خوشبویي تله وی چې تلو ورپسې د بقي مقبرې ته حضور پاک تللی او هلته په سجده پروت او ډېر زیات یې خدای پاک ته ژړل او یو آیت یې وی ان تعذبهم فانهم عباد وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم دا مفهوم او معنی دا ده دا د عیسی علیه السلام متعلق الله قرآن شریف کې ذکر کړی دی لیکن حضور پاک دلته ذکر کو مفهوم یې دا دی چې یا الله که ته زما د امت له عذاب ورکې نو ستا بندګان دي تا نه څوک تپوس نشي کولی د یو سړي مرایي و څوک یې وایي او ته ورته وایې دا مرایي ولې وې نو تپوس ترې نشي کولی هغه وایي ستا دې سره څه کار دی زه پوه شم د ما مرایي پوه شم د یو سړي یو څادر دی وغیره والي او شلی یې او ته ورته وایې لکه ولې دا څادر شلی یاره نو ستا دې کې څه کار دی دا زما کار دی زه خپل کار کوه سړي تا ته خو به ظاهر کې دا څادر صفا او پاک ښکاري نو ته به پرې خفه کېږې نو وایې به چې ولې شلی کېدی شي په هغې داسې یو ګند پرېوتې وي چې هغه به علاج یې همدغه دی چې دا وشلی او دا د ځان نه لرې
یا دا مرئی خو تا ته ظاهر کې چې هغې وهي نو تا ته ظلم ښکاري چې دا ولې وهي، لیکن کیدای شي هغه داسې جرم کړي چې هغه مالک له پکار دی چې هغه له ادب ورکړي او دغه جرم نه منع کړي. نو الله پاک ته حضور پاک دغه آیت و یا الله که ته د خلکو له عذاب ورکوې دغه امت ته، نو الله ستا بندګان دي، ستا مریان دي، څوک درته تپوس نه شي کولی. یو دا، دویم دا چې ستا بندګان دي خدایه، نو دا خپل بندګان الله د عذاب نه وساته. تا ته عبادت کوي، تا ته اوازونه کوي، تا ته سجده لګي، تا ته منځونه کوي، ستا ذکرونه کوي. وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. او خدای که ته د ما دا امت دا بندګان بخې، نو خدایه د ډېر لوی قدرت مالک یې، څوک دنه تپوس نه شي کولی، څوک دا نشي ویلی چې دا دې ولې وبخل، او د ډېر حکمت خاوند دی، څوک در باندې اعتراض هم نشي کولی چې دا سړی خو مجرم دا خو ګناهګار و، دا دې ولې وبخل. خلک به وایي چې دې کې به هم د رب العالمین څه حکمت دی وی او جړلې. حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها په د پاسه ور پرېوته او حضور پاک یې روچت کوي، د الله رسوله چا تکلیف در رسولی دی؟ وی نه. چا خفه کړی؟ نه. دا ولې جړ؟ وی بچې ودومه او حضرت جبریل علیه السلام راغی او ما ته وی چې دې شپه کې پاسه او د الله عبادت وکړه او د الله نه غوښتنه وکړه، دا ډېره مبارکه او برکتي شپه ده. نو ما وی راشه د خلکو مخکې به زه څه عبادت کوم؟ نو دې ځان له ځای ته رالم، دې بقي ته دې میدان ته رالم، دې ځان له ځای ته شپه کې او د خپل امت دپاره د رب العالمین نه دعاګانې د بخښنې غواړم او د خپل امت دپاره د الله نه بخششونه غواړم. دا حدیث هم په متعددو یعنی په ډېرو سندونو منقول دی او په فضیلت کې هم دی. نو زموږ علما وایي عمل پې وکړه، د شپې پاسه خدای ته وجه اصل د شپې که دا نه وي نو په عامه شپه هم چې ته پاسې او د شپې اخره شپه کې الله ته ودرېږي او جاړې، نو رب العالمین دې دعا قبلوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی په دې اخره شپه کې الله په خپل شان لایقه د ړومبي اسمان ته راکوزېږي. نو الله پاک اواز کوي، درې اوازونه کوي رب العالمین. یو دا وی من یستغفرنی، داسې څوک دی چې ما نه بخښنه وغواړي فاغفر له چې زه وبخم. شته څوک بخښنې والا چې ما نه بخښنه وغواړي او زه وبخم؟ وګوره الله په خپله وی ما نه بخښنه وغواړئ، ما نه د ګناه معافي وغواړئ چې زه مو بخم. دویم څه وی هر من سائل، څوک شته چې ما نه سوال وکړي. خلک د بل په در کې ودرېږي او سوال کوي، نو بنده پې خفه کېږي او قسم دی چې الله په سوال خوشحالېږي. شته څوک چې ما نه سوال وکړي، نو فاجیبه چې زه د ده دا سوال قبول کم. هل من مسترزق، څوک فقیر غریب قرضدار یو اوږې نهر شته چې ما نه روزي وغواړي چې زه روزي والا ورکړم. دا اوس هغه څوک یادوي الله چې ګناهګار دی، هغه ته اواز کوي. هغه چاته وایي چې هغه محتاج دی، سائل سوالګر دی. هغه چاته الله اواز کوي چې هغه غریب دی، محتاج دی، فقیر دی، مسکین دی، ډوډۍ نشته، هغه ته وایي ما نه وغواړه چې دله درکړم. دقه وخت د قبلېدو د زمانونو ګورئ، د اخره شپه چې ده دا د دعا د قبلېدو ټیم دی. عامه شپه کې که ته پاسې، بیا په دې شپه لیله مبارکه چې په دې کې ته اخره شپه کې پاسې او د الله نه سوال وکړې، نو الله پې خوشحالېږي، خفه کېږي نه.